ابحاث دي. هغه ابحاث کم دي اصل کې د پدیزی کې د مخکنو دلایلو باندې یو څه اعتراضات را نقل کړي دي. اول اعتراض دا د طالبه لا دلیل علی انحصار الاعیان فی الجواهر والاعراض. خلاصه د اعتراض دا د معترض وی تا چې مخکې کوم دلیل ویلې د اعیانو د اعراضو د حدوث دپاره او بیا د ویل چې عالم حادث دی، نو معترض وی ستا دغه دلیل دا به اله صحیح وی چې عین منحصر وی په جزء لا یتجزا او په جسم کې، یعنی که د عین څه شی وی صرف دغه دو اقسام وی چې دا کم تا مخکې ذکر کړل، بلکې دا جائز ده چې داسې یو عین د موجود وي او قائم دی بذاته وي او طالب متحیز دی بالکل نه وي په حیز کې. هلکه هغه دې څه شی وي نو چې هر کله اوس قانون ته وګوره، داسې یو جز وي، داسې یو حصه وي، داسې یو جسم وي، داسې یو عین وي چې هغه د موجود وي او قائم بذاته دی وي او متحیز دی په حیز کې نه وي، یو حیز کې نه وي. نو مخکې خو تا وویل چې کله یو شی حیز کې دا شی به یا متحرک او یا به څه شی وي، نو داسې یو شی وي چې هغه به بیخي په حیز کې وي نه. نو چې هر شی داسې یو شی وي هغه په حیز کې نه وي، نو انحصار د عین خو د په چا کې په جوهر او په جسم کې رانه دی کنه. بیا دا سمانه چې هلکه جوهر او د عین ځکه حادث دی چې دا محل د حوادثو دی، زه به درته یو عین وښیم چې هغه به بالکل په حیز کې نه وي او د هغې دپاره په خارج کې څه مثال شته دی وایي او د هغې دپاره خارج کې مثال ته وګوره، لکه عقول راواخله. عقول دا عقولو ته دوی مجردات وایي، نو دغه عقول چې دی دوی وایي دا د حرکت او د سکون نه خالی دي، یا لکه نفوس مجرده راواخله دا اعیان دي او په حیز کې نه دي، متحرک او ساکن نشو. نو چې متحرک او ساکن نشه نو دا اعتراض د وارد که په منع د چا باندې؟ د صغرا باندې. په منع د چا باندې؟ جواب کو حاصل د جواب دا د طالبه مونږ وایو حادث هغه ته وایي چې وجود د هغې یقیني وي، او مونږ چې نفوس او جواهر دا چې ته یادې نو د دې خو مونږ قایل نه یو، نه دی نفوس منو چې دې ته تاسو مجردات وای او نه دی عقول منو، بلکې عقیده مو دا ده چې وجود د اشیاء دا بذات من الله دی، او دغه شیانو ته چې څوک عقیده ساتي هغې ته موږ شرکي عقیده وایو. دا خو د مشرکانو عقیده ده چې دوی وایي خدای تعالی اول عقل پیدا کوم، داسې سلسله را روانه تر عقل عاشره پورې، اوس عقل عاشر لګیا دی په عالم کې تصرفات کوي. نو دا عقیده د مسلمانانو بیخي ده نه، دا په دلایلو بیخي ثابته نه ده. نو چې نه ده ثابته نو که څوک اعتراض کوي نو اعتراض یې بېځایه دی. او یو خبره د نفوسو ناطقه وشوه چې تاسې ویل که نفس ناطقه موجود دی او په انسان کې ادراک څوک کوي نفس ناطقه کوي، دا تاسو ته ما په سلم کې بار بار وویله. نو دوی وایي مونږ وایو چې مدرک په انسان کې هغه قوه مدرکه ده او دا عرض دی، او یو قوه فاهمه ده چې په دماغ او په زړه کې پرته ده. نو نفس مجرده چې تاسو د دغې شیانو قایل یاستئ او دغه رنګ یا د عقولو چې تاسو د دغې شیانو قایل یاستئ، نو اثبات د دغې شیانو په دلایلو یقینیو سره نه دی بلکې په غیر یقینیو سره دی. نو زمونږ په دعوه باندې یا زمونږ په دلیل باندې کوم نقض نه واردېږي. پوه شوئ؟ تاسو په دې ځای باندې ګورئ ورته اوس وها هنا ابحاث دی وی دلته ابحاث دی. الاول اول دا دی چې انه لا دلیل دی وی کم دلیل نشته دی، کم دلیل نشته په چا باندې علی انحصار الاعیان فی الجواهر والاجسام. دا مخکې چې تا ویلي چې اعیان منحصر دی په جواهر او په اجسامو کې، په دې باندې دی وی اس دلیل نشته دی، یو بې دلیله خبره ده. بل وانه یمتنع وجود ممکن یقوم بذاته، او بل دا چې تا ویل چې منه ده چې ممکن دی موجود چې قائم بذاته دی وي ولا یکون متحیزا اصلا لا بذات و بالعرض،
مثال به څنګه لکه عقول را واخله، نفوس مجرده را واخله، التي يقول بها الفلاسفه، په دې باندې فلاسفه قول کوي او سره د دې نه چې دا په حیز کې نه دي، نو چې په حیز کې نه شول نو حرکت او سکون ورته د کومې راغی؟ عین دی او په حیز کې، او تا خو مخکې ویلې چې عین به په چا کې وي؟ په حیز کې وي. دا عین دی او په حیز کې نه دی، نو حصر د عین دی په چا کې؟ اله په جوهر، په جزء لا يتجزا او په جسم کې باطل، بلکې یو بل عین هم شته دی چې هغه بالکل په حیز کې نه دی. قلنا مونږه جواب کوو، جواب دا دی، والجواب ان مدعا زمونږه حدوث د ما ثبت وجوده، حدوث د هغې شي دی چې د هغې وجود ثابت وي د ممکناتو نه، چې هغه اعیان متحیزه او اعراض دي. او لأن أدلة وجود المجردات غیر تامة على ما بین فی المطولات. دا مطولاتو کې موږ دا خبره کړې ده چې دا کم دلایل تاسو د دې د اثبات وای نو هغه دلایل تامه نه دي، بلکې څه شی دي؟ غیر تامه دلایل دي. هغه دا چې طالب ابوینه فی المطولات هغه څه شی دي؟ هغه دا چې وای د دې دا خبره مداریت د دې خبرې په دې باندې دی چې دوی وایي صدور د کثیر بما هو کثیر، د واحد بما هو واحد نه څه شی دی؟ باطل. دا دوی عقول و مجرداتو ته ولې قایل دی؟ دی وایي صدور د ما هو کثیر، د بما هو کثیر، د واحد بما هو واحد نه دا باطل دی. نو د یو خدای نه دوی وایي ټول ممکنات نشي صادرېدلی. نو څه چل به کوي؟ هله وایي خدای تعالی راولګېد عقل اول پیدا کړ، هغه دوه حیثیتونه لرودل، هغه طالب عقل ثاني و فلک اول پیدا کړ، بیا عقل ثانی راولګېد عقل ثالث و فلک ثانی پیدا کم، د سلسله را روانه تر عقل عاشره پورې. اوس وی عقل عاشر لګیا دی په دې باقي ممکناتو کې تصرف عقل عاشر کوي. دا د دیو پاسې د عقیده ده. نو مونږ وایو چې دا عقیده د مسلمانانو نه، دا خبره غلطه ده. ولې؟ مونږ وایو چې ټول ممکنات الله تعالی نه صادر دي، ځکه الله تعالی یو ذات دی چې موصوف دی په صفاتو کامله سره، او کوم ذات کې چې صفات کامله وي هغه په دې قادر وي چې کل ممکنات دی د هغه نه به ذات صادر شي. او بل دوی چې وایي چې فهم په انسان کې دغه نفوذ کوي، نو په دې کې هم څه قوي دلایل نشته دی، بلکې دا نفس په ماده کې طالب څه شی دی؟ هله مجرد عن الماده نه دی، نفس نه دی، بلکې دی قوه فاهمه ده، او دا قوه عارض ده. الله تعالی په زلو په دماغو کې دا قوت اچولی او د دې په سبب باندې هغه څه شی کې فهم کوي. دویم اعتراض ته راشي. الثاني، دویم اعتراض هغه دا طالبه شرح العقاید ملا چې کوم دلیل ذکر کړی دی د حدوث د اعراضو د پاره، نو معترض وی دا دلیل دلالت په دې باندې حدوث د ټولو اعراضو باندې نه کوي. هغه دلیل څه شو؟ هغه دلیل دا چې دویل اعراض حادث دي، ځکه حدوث د بعضو ثابت دی په چا سره؟ په مشاهده، او د بعضو ثابت دی په چا سره؟ په تریان د ضد سره کنه. نو دی وایي چې دلیل د دلالت په دې نه کوي چې ټول اعراض دي حادثي، بلکې بعض اعراض دي قدیم. یا لکه تا سره په دې دلیل دی چې بعضې اعراض دي قدیم وي، وایي ځکه بعضې د اعراضو نه هغه دي چې د هغې ادراک په مشاهدې سره نشي کولی. مشاهده لیدو ته ویلی کېږي، او موږ هغه نه دي لیدلي او نه معلوم دي موږ ته حدوث د ازدادو د هغې، ځکه موږ ته ازداد نه دي معلوم. نو د ضد مثال خو مو مخکې وویلې لکه حرکت و سکون راواخله. نو اوس هغه به څنګه وي؟ هغه کوم اعراض دي؟ لکه مثال د هغې طالب هغه اعراض دي چې په اسمانونو پورې قایم دي، لکه د اسمانونو رڼاګانې یا د اسمانونو شکلونه، دغه اسمانونو امتدادات، طول، عرض، عمق، دا په اسمانونو کې شته دی که نه؟ نو دغه اعراض قائم بالسماوات دي، د دې مونږه مشاهده نه ده کړې، نو د دې حدوث مونږ ته په مشاهدې هم نه دی معلوم. یو په تریان د ضد سره هم نه ته معلوم، ځکه کوم شی چې نوي پیدا شوی نو په مشاهدې سره د هغه چې تا کوم شی مشاهده کړی نه ضد تا ته معلوم نه، نو ته به څه وایې چې دا شی د هغې ضد دی. نو چې هر کله د دې شیانو ګوره، نه یې حدوث مونږ ته په مشاهدې سره ثابت دی، او نه یې حدوث مونږ ته ثابت دی په چا سره؟ ضد د هغې سره ضد مونږ ته نه معلوم. نو ته څنګه وایې چې اعراض ټول حادث دي؟ نو دی راغی جواب کوي. خلاصه د جواب دا ده چې دا خبره زمونږ مقصود ده چې حدوث د اعراض وګوره څه شی دی؟ دا کومه چې ته وایې چې دا مونږ وایو چې حدوث د اعراض او اعراض حادث دي، نو دا کومه خبره چې ته کوې ستا دا خبره زمونږ دغې دعوې ته کوم ضرر نه رسوي، ځکه حدوث د اعیانو تقاضا د حدوث د اعراضو کوي خامخا. ته چې خپله په دې قایل شوې چې د اسمانونو پورې څه شی قایم دي؟ اعراض قایم دي. نو اعراض خپل محل نه لري، قایم تر چا پورې دی؟ تر عینه پورې.
نو عین چې د حادث کې چې اسمان حادث شنو دغه سره عروس په حادث کې دا پیاله کې سپینواله پروت دی نو دا پیاله چې تاما تک سپینواله خپل د منځ نه ځي نو هم دغه چې اسمان حادث شنو په چې د اسمان کې کم اعراض پراته دي طالبان هغه څه شي دي حادث دي. اوس ورته ګوره وثانی دی وی دویم انما ذکر دا کم شی چې تا ذکر کلا يدل على حدوث جميع الاعراض سمانه یعنی دا کم دلیل چې تا د پاره د حدوث ته اعراض ویلې نو دغه حدوث چې د دلالت دغه دلیل دلالت نه کوي په حدوث د ټولو اعراض باندې ولې از منها بعض دغه اعراضونه هغه دي چې دغه ادراک ما لا یدرکو چې دغه ادراک نه کوي په مشاهده سره دغه د حدوث او ولا حدوث ازداده او نه د حدوث د ازدادو دغه لکه اعراض قیمه را اخلب السماوات من الاضواء ولا اشکال ولا قلنا دی وی ان هذا غیر مخل بالغرض الکه دا ته چې کوم خبره کینو دا زمون غرض ته څه شی د مخله ولی نه ده ځکه حدوث د اعیانو یستدعی حدوث الاعراض د اعراض خو تر دې عین قایم دی نو چې عین حادث شه نو د عین د حدوث سره عارضه نه حادث ضرورت انها د وجود ضرورت د دینه چې انها د اعراض چې د لا تقوم الا بها دا نه قیمیږي مگر په چا پورې په دې اعراضو پورې نو چې دا په اعراضو اعیانو پورې قیمیږي نو چې عین د حادث که نو د عین د حدوث سره حدوث د عرض خپله ثابت شو.